أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. دا سورة بقره ده او دا آیات نمبر دے 253 دریمی سپاری اولنے آیات. تلک الرسول دغه پیغمبران پس ځولنا ورواله ورکړی دی مونږه بعضهم بعضی د دیو ته علی بعضین په بعضو نورو منهم بعضی د دیونا من هغه څوک دی کلم الله چې الله ورسره خبرې کړلې ورفع بعضهم درجات او چت کړي دي بعضې د دوی نه په درجو سره وآتینا او مونږ ورکړی و عیسی ابن مریم البینات عیسی زوی د مریم ته ښکاره معجزې وایدناه بروح القدس او مضبوط کړی و مونږ ده لره په روح پاک سره ولو شاء الله که الله تعالی غوښتلی مقتتل الذین نو جنگونه به نه وی کړي هغه کسانو من بعدهم چې وروستو د دیو نو من بعد وروستو د هغې نه ما جاءتهم البیناتو چې راغلي وو هغوی ته ښکاره دلیلونه ولکن اختلفو لیکن اختلاف وکړو دیو په منهم نو بعضې د دیو نه من هغه څوک دی آمنه چې ایمان یې راوړی دی ومنهم او بعضې د دیو نه من هغه څوک دی کفره چې کفر یې کړی دی ولو شاء الله که چېرته غوښتلی الله پاک مقتتلو نو جنګونه به نه وی کړي دیو ولکن الله لیکن الله تعالی یفعلو کوي ما هغه څه یرید چې وغواړي. دا خو یې جمع دی څوک په جمع کې وی دغه نه لګوي ریګولیټر ساده بجلی ټیک ته وی ښه جي. نو د دې آیات ربط دا ده چې مخکې الله تعالی د طالوت او د جالوت واقعه بیان کړه چې دا 1000 قبل مسیح کې چې دی نو دا واقعه راغله او نبی علیہ السلام دا واقعه بیان کړه نو د دې واقعې 1400 کاله چې دی نو هغه شو چې 1400 کاله تیر شوي واقعه نبی علیہ السلام بالکل په صحیح انداز باندې چې دی نو بیانوي نو دا د نبی علیہ السلام حقانیت دی چې دا حق رسول له او نبی علیہ السلام نه د چا شاګردي کړوه او نه د چا نه څه کتابونه ویلو نو چې دا 1400 کاله مخکینی واقعه په دومره صحیح انداز کې بیانوي نو دا د پیغمبر حق پیغمبر دی دا ومنئ. زه تاسو ته وایم چې تاسو کتابونه ولولئ په 1999 کې د کارګل واقعه شو ده د کارګل واقعه او هغه دی قوم ته چې دنو د الف نواله د یې پوری چې دنو د هغې بیان وکړو 20 کاله وشو د دې واقعې 20 کاله تېره شوي واقعې ته صحیح نشي پیش کولی. نواز شریف یې په مشرف وړلی او مشرف یې په نواز شریف وړلی او چاته چې دی نو څه پته نشته چې څه چل شوی دی. نو دا واقعه چې دی نو ته که هر څه وګورې خو ته په دې باندې د الف نه د یې پورې څوک نشي پوهه کولی
چې صحیح واقعي چې دی نو هغه څه ده. نو نبي علیه صلات وسلام د 1400 کاله تېره شوې واقعه بیانوي او په صحیح انداز یې بیانوي. نو دا د دې خبرې دلیل دی چې نبی علیه السلام حق پیغمبر دی. دا د نبی علیه السلام حقانیت دی او د قرآن هم حقانیت دی. نو الله تعالی ورته وویله وانک لمن المرسلین چې ته دا واقعه بیانې نو ته پیغمبر یې، ته د پیغمبرانو نه یې، ته د پیغمبرانو نه یې. نو وانک لمن المرسلین کې الله تعالی وویل ته د پیغمبرانو نه یې. نو د دې مرسلین لفظ نه ظاهرا معلومه شوه چې ټول رسولان په مرتبه د نبوت کې په رسالت کې برابر دي، په نبوت او رسالت کې برابر دي. نو وس په دې آیات کې بدا ویو چې ټول پیغمبران په نبوت کې یو شانتي کې دي، ټول نبوت ورکړی شوی دی. او الله تعالی اوس په دې آیات کې وایي چې نه، بعضو ته غوروالی چې دی نو حاصل دی. چې څوک وایي نبی علیہ السلام د عام پیغمبرانو په شان دی کې پیغمبر دی، وایي نه، غوروالی ورته چې دی نو حاصل دی. الله ولا چې دی نو درجه او غوروالی ورکړی دی. نو یو په دې آیات کې دا خبره بیانېږي، دا خبره. او دویمه خبره په دې آیات کې دا بیانېږي چې پیغمبران راله، نو پیغمبرانو خپل کار وکړو، په واضح دلیلونو باندې خلکو ته خبره واضحه کړه، په واضح دلیلونو باندې، او ډېر په صفا انداز کې چې دی نو هغوی څه وکړو، دین یې چې دی نو هغه خلکو ته چې دی نو هغه پیش کړو. د پیغمبر په خبره کې څه دروغ نه یو، هغه بالکل صحیح او رښتینې خبره او څه په هغې کې چې دی نو پټ پناه نه یو. نو چې پیغمبرانو صحیح دین خلکو ته پیش کو، نو دا جګړې بیا ولې دي، دا اختلافات ولې شروع شو، د خلکو یو بل قتل ولې کو، دا پکې ولې پیدا شو. دا په کار ده چې ټولو خلکو پیغمبران منو دي او په یو لار باندې چې دی نو روان وي. پیغمبرانو خو هر څه چې دی نو صحیح واضح پیش کړلی. نو د هغې جواب به الله تعالی کوي، وایي د هغې جواب دا دی چې الله تعالی په چا باندې زور نه کوي، زور زبردستی نه کوي الله تعالی په چا باندې. انبیاو دین پیش کو او الله تعالی خلکو له اراده او اختیار ورکو، اراده او اختیار یې ورکو. نو خلق راولګېده او دا اراده او اختیار چې دی نو غلط استعمال کو، غلط استعمال کو، نو د هغې د وجې نه جګړې، قتل و غارت او شر او فساد چې دی نو هغه شروع شو. نو دا د خلکو ګناه دی، دا د الله تعالی څه ګناه نه دی، دا د خلکو ګناه دی چې خلکو هغه اراده او اختیار هغه په صحیح ځای کې چې دی نو استعمال نه کړي. او که الله تعالی غوښتلی نو دا ټول خلک په یو لار روان وي، خو الله تعالی داسې نه کوي. دا د هغه حکمت دی، د حکمت تقاضا دا ده چې امتحان کوي، امتحان کوي. نو پیغمبران راله، چا په ایمان راوړو، د دلیل په بنیاد باندې د پیغمبر ملګری شو، او څه خلکو چې دی نو پیغمبر ونه منودلو، انکار یې وکړو، نه په بله لار باندې چې دی نو روان شو. نو دا د خلکو ګناه دی. نو دا خبره به چې دی نو دلته بیانېږي. خام تلک الرسلو، دغه پیغمبران، دا تلک اشاره ده، ښه اسم اشاره ده، او دا تلک مؤنث ذکر کو په تعویل د جماعتون سره، او مشارون الیه دغه المرسلین دی. دغه پیغمبران چې المرسلین دي چې مخکې په دې سپاره کې شاته بیان شو چې د هغې ذکر وشو، یا دغه پیغمبران دي دا کم په دې شاته چې تیر شو، یا په دې مرسلین کې چې کم پیغمبران دي دغې ته اشاره ده. جماعتون، او دا جماعتون لفظ نه دا مؤنث دی، نو ځکه یې وله چې دی نو تلک مؤنث راوړو. دا جماعت مذکوره چې دا کم تیر شو، چې هغه پیغمبران پای کې ابراهیم علیه السلام و، موسی علیه السلام و، عیسی علیه السلام و، سمویل علیه السلام و، حزقیل علیه السلام و، اسماعیل علیه السلام و، دا ټول پیغمبرانو تذکرې مخکې و، داود علیه السلام و. تلک الرسولو دغه پیغمبران، فضلنا غوروالی ورکړی مونږه بعضهم بعضې د دیو نه، بعضې د دیو ته علی بعضین په بعضو نورو،
نو د دې نه معلومه دا شوه چې پیغمبرانو په منځ کې په درجو کې فرق شته. بعضو له په بعضو باندې الله غورواله چې دین ورکړی دی. تفسیر قرطبي وایو وای هذه مشکل، دا خو ډېر مشکل ځای دی چې هلته په حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي لا تفضلوني علی الانبیاء، چې مال غورواله مه راکوئ نبی علیہ السلام وایو په نورو پیغمبرانو باندې. او بل حدیث کې راځي لا ينبغي لأحد ان يقول انا خیر من یونس ابن متى، و د چا د پاره دا خبره مناسب نه ده چې ما په یونس ابن متى علیه السلام باندې چې دین غوره کی. وای څوک دې دا نه وایو. نو دلته قرآن وای الله فرمایي چې پیغمبرانو ته غورواله حاصل له، او نبی علیہ السلام وای چې ما په نورو پیغمبرانو مغوره کویو. دا سوال لیکنه الله وای پیغمبرانو ته غورواله حاصل له، بعضو له الله تعالی غورواله ورکړي په بعضو باندې، او نبی علیہ السلام وای چې ما په پیغمبرانو باندې مغوره کوي. دا سوال له. نو دا غي جواب تفسیر قرطبی کړی دی، تفسیر ابن کثیر کړی دی، چې هغه جواب یې دا دی چې دا خبره چې دنو منسوخه ده. دا په هغه ټیم کې و چې الله تعالی د پیغمبرانو د غورواله په نبی علیہ السلام باندې نو نازل کړی، چې نبی علیہ السلام د پیغمبرانو د غورواله الله تعالی په نبی علیہ السلام نو نازل کړی. نبی علیہ السلام به ویلا وای ما په نورو پیغمبرانو مغوره کویو. نو دا یو جواب شو. او دویم جواب چې دنو هغه دا دی چې نبی علیہ السلام وای چې ما مغوره کوي په نورو پیغمبرانو. وای نبی علیہ السلام عاجزي کوله کنه، عاجزي پکې و. نور خو غوره وو، خو نبی علیہ السلام څه کوله؟ عاجزي کوله. عاجزي د وجې نه ویله. لکه ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفه شو نو خلکو ته ډېر تاریخي خطبه ورکړله. راغې خلکو ته وویله چې زه په تاسو باندې مشر کړی شومه، مشر نه شومه، مشر کړی شومه، خلکو مشر کړمه. په اسلام کې دا نشته ډیکټیټرشپ، ملوکیت، باچاهیت نشته، سړیو په زور راضیو کینی با. وای زه په تاسو باندې مشر کړی شومه. او ولستو بخیرکم، زه په تاسو باندې چې دنه غوره نه یم، زه په تاسو غوره نه یم. او دا خبره هم خلکو ته وکړه، خپل پوزیشن واضح کو چې ما د الله او د رسول تابعداري کوله نو خلکو زما خبره به منه یو، او کما کله د الله او د رسول تابعداري نه کوله نو بیا به ما پسې نه راځي. خپل پوزیشن واضح کو. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ غوره دی، خو زه غوره نه یم په تاسو باندې. دی ولې ویل؟ عاجزي و پکې. څنګه چې نبی علیہ السلام کې عاجزي وه، داسې به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کې عاجزي وه. په دې باندې ټول امت متفق دی چې د نبی علیہ السلام او د انبیاو نه پس اوچته درجه چې دی نو هغه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ده. او څوک چې د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ غورواله نه مني نو هغه به شیعه به یو. نو فضیلت الله تعالی نبی علیہ السلام له ورکړی، خو نبی علیہ السلام عاجزي کوله. او دریم جواب ادا کړی ابن کثیر چې خلکو دا ستاسو کار نه دی، دا د الله تعالی کار دی چې الله تعالی څوک غوره کوي او څوک چې دی نو کمیو. دا د انسانانو کار نه دی چې یو پیغمبر راوالی او هغه اوچت کړي او بل پیغمبر چې دی نو هغه ښکته کړي. دا د انسانانو کار نه دی، دا اختیار د الله تعالی دی. او نور چې الله تعالی کم په نص سره کم فضیلت پیغمبرانو له ورکړی دی نو هغه ټیک دی. ته به د خپل طبیعت او یا د بغض او د حسد د وجې نه پیغمبران به ښکته کوې او پورته کوې نه. الله تعالی چې کومه غوروالی ورکړی دی نو هغه غوروالی چې دی نو هغه ټیک دی.
نو نبی علیہ السلام ته بیا فضیلت حاصل لخوا په نور انبیاء منهم نو بعضې د دیونه من هغه څوک دی کلم الله چې الله تعالی سره خبرې کړلې د دې من هم نه خدا پته لګي چې الله تعالی د بعضو سره خبرې کړلې الله تعالی د ټولو پیغمبرانو سره خبرې کړلې وای دا خبرې چې دینو دا بلا واسطه خبرې دي بلا واسطه چې هغه الله تعالی خبرې کړې د آدم علیه السلام سره د موسی علیه السلام سره او د نبی علیه السلام سره چې دینو بلا واسطه خبرې کړې لیدلې نه وو خو نبی الله تعالی خبرې چې دینو اورېدل وي د دریو پیغمبرانو الله سره خبرې کړلې او د نورو پیغمبرانو سره چې خبرې کړلې نو د جبرئیل په ذریعہ باندې خبرې شوې نو دیو تم په غورواله حاصل له ورفع او چت کړي دي بعضهم بعض د دونه درجاتن په ډیرو درجو سره د دین څوک مراد دي وې د دین هر پیغمبر چې د مراد ده هر پیغمبر د بل پیغمبر نه پسنه سره غورواله چې د نو هغه ته حاصل له او دې ته فضیلت جزئی وای غره فضیلت جزئی کلی نه کلی فضیلت نبی علیہ السلام ته حاصل له لکه ابراهیم علیہ السلام ته فضیلت جزئی دا حاصل له چې دا نبی علیہ السلام پلار ده د انبیانو چې دنو پلار ده او نبی علیہ السلام په بچو کې راځي نو کدا بچي هر څومره چې دنو غټ شي خو پلار درجه ته خو نه رسیږي نو دا فضیلت جزئی مراد ده ها یا آدم علیہ السلام ده نو آدم علیہ السلام ته فضیلت جزئی دا حاصل لې چې الله تعالی بغیر د پلار د مور نه پیدا کړي ده او ټول پیغمبران دغه په اولاد کې راغلي دې ته فضیلت جزئی وای نو ذاتی مراد ده او یاد دین چې دنو ورفع بعضهم درجات هغه اولو العزم پیغمبران چې دنو مراد دی الله تعالی غویله درجه ورکړلې اولو العزم پیغمبران چې هغه لوی پیغمبران دي او د ډېر لوی مرتبه او د ډېر لوی صبر پیغمبران دي چې پای کې نوح علیہ السلام دی ابراهیم علیہ السلام دی موسی علیہ السلام دی عیسی علیہ السلام دی او نبی علیہ السلام دی دي ته اولو العزم پیغمبران وي د اوچتي درجه پیغمبران ورفع بعضهم کې بل قول دا ده چې اوچت کړي دي بعض د دیونه نبی علیہ السلام درجاتن په ډیرو درجو سره دې بعضهم صيغه د جمع ده خو بیا هم چې دنو په دې کې وای نبی علیہ السلام فضیلت چې دنو هغه تی مراد ده چې نبی علیہ السلام له الله تعالی فضیلت کلی چې دنو هغه ور کړو چې ټول فضیلت نبی علیہ السلام ته چې دنو حاصلو او هغه فضیلت پس کې حاصلو په کثرت د امت کې وته حاصلو چې ډېر غټ امت دی نبی علیہ السلام دا فضیلت و چې دنو حاصل له دویم فضیلت نبی علیہ السلام ته دا حاصل له چې کلم د الله تعالی نوم یادېږي د نبی علیہ السلام تذکره به سره کیږي د نبی علیہ السلام او ته ګورې نه د سحر نه شروع شي د هغې جاپان نه او ماښام ماسوتن شي هغې لاتیني ته خبره ورسیږي په دې فضا کې چې دی نو د الله تعالی نوم یادېږي او د محمد صلی الله علیه وسلم تذکره کیږي ورفعنا لک ذکرک دا فضیلت الله تعالی ورکړی دی په اذان کې چې دی نو یادېږي دا په دې فضا کې د توحید دا چغې چې دی نو دا اورېدلی کېږي داسې وخت نه راځي په دې فضا کې چې هغه د الله او د رسول نوم پکې نه یادېږي د هغه ځای نه شروع شي را روان وي هغه دنیا آخر ملک ته چې دی نو ورسېږي هلاکو خان چې په دې امت باندې راغلی و د دې امت تباهي یې کړو چنګیز خان اولاد نو هغه هیڅ چې دی نو پرېښي جماعتونه سوی هر څه چې دی نو ختم کړو نو چېرته بیا یوې بانډې ته چېرته تلو په عراق کې په دغه ځایونو کې نو چېرته یوه بانډه دې پاتې شوی وه په بانډه کې چېرته د اذان اواز چې دی نو واورېدو نو هلاکو خان خلکو ته وویل وایي څوک غټ سړی دی خپل پوجانو ته وویله
نو هغه ورته وایي ته غټ سړی یې که نه دومره فتحې دې وکړې دومره علاقې دې چې دنه ووالې نو هغه ورته وایي زه غټ سړی نه یم وایي غټ سړی دغه دی د اواز چې راځي وایي 600 کاله مخکې تېر شوی دی او اوس هم نوم یادېږي نو دا فضیلت ول الله تعالی چې دین ورکړی ښه او نبی علیہ السلام داسې انسان تېر شوی دی چې د دنیا په هر شعبه کې انقلاب راوستی دی د دنیا د خلکو په یو شعبه کې انقلاب راوستی دی که فرانس ته ګورې فرانس په سیاست کې راوستی ایران په سیاست کې راوستی روس په معیشت کې راوستی او نبی علیہ السلام په سیاست کې هم په معیشت کې او هم په معاشرت کې یو عیسائی کتاب لیکلی دی هغې ته وایي مایکل هارټ 100 عظیم شخصیات په نوم باندې دا کتاب دی په اردو کې ترجمه هم شو ده 100 عظیم شخصیات په هغې کې په 1 نمبر باندې نبی علیہ السلام یې راوړه نو نبی علیہ السلام تذکره یې کړله وایي واحد شخص تیر شوی دی دنیا د هواګانو رخ یې بدل کړی دی رخ هر شعبه کې انقلاب راوستی دی نو دومره غوروالی چې دی نو نبی علیہ السلام ته حاصل دی چې زه به تا ته کم یو ویم په دې خو ګنټې لګي ښه جي او دا معجزه وله چې الله ورکړلی دا قرآن نه دی ستا دې مخې ته پروت دی عظیمه معجزه ده ښه ورفع اوچت کړی دی بعضهم بعضې دي نو درجاتن په ډېرو درجو سره وآتینا او ورکړی مونږ عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم ته البینات ښکاره معجزې د نورو پیغمبرانو د پلار نوم هم نه ذکر کیږي نه د مور نوم ذکر کیږي او دلته په قرآن کې تقریبا 33 بار و عیسی زوی د مریم عیسی زوی د مریم ابن مریم د دې به څه جوابي دا ولې ذکر کوي سي نو دا جواب زده که چې یو خو په دې باندې په عیسایانو باندې چې دنو رد دی د دې پلار نه و الله تعالی د کن په کلمې سره پیدا کړی د مور نه دا په عیسایانو باندې رد دی د عیسایانو عقیده دا ده چې عیسی ابن الله نعوذ بالله من ذلک الله تعالی بچی دی نو الله تعالی بار بار وایي عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم دی ابن الله نه دی د الله زوی نه دی مریم نه پیدا دی او د مریم بیبي حمل چې دی نو په حمل کې وخت تیر کړی دی په جیل کې وخت تیر کړی دی په دغه تیارو کې وخت تیر کړی دی نو په دغه تیارو کې چې وخت تیر کړي نو څنګه خدای کېدی شي څنګه د خدای زوی کېدی شي او دویم په یهودیانو باندې مرد دی یهودیانو به ویله نعوذ بالله دی مریم بیبي ته به د زنا نسبت کولو عیسی علیه السلام ته د زنا نسبت کول نو الله تعالی په هغوی هم رد کوي چې دا مریم بیبي بچی دی مریم بیبي او بهتان به چې دی نو هغوی پې لګوو نو دا یې ولې خاص کړه د عیسی علیه السلام یې ولې دلته راوړو نو دا ځکه چې کله قرآن نازلیږي نزول په وخت کې او مدني صورت دی بقره په مدینه کې یهودیان او عیسایان دي نو دا هغوی ته وایي ښه چې دولم الله تعالی عیسی علیه السلام له الله تعالی غوروالی ورکړی او دا تاسو چې کومه عقیده جوړه کړله په هغې باندې رد دی چې عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی نه دی بلکې د مریم بچی دی وایدناه بروح القدس او مضبوط کړی موږ دلره په روح پاک سره یعنی په جبریل امین سره یا د دینه مطلب انجیل له موږ په انجیل سره مضبوط کړو او یا د دینه په خپل د عیسی علیه السلام روح دی چې دا پاک دی نو دې ته د یهودیانو نه غټه خطره وه عیسی علیه السلام ته نو جبریل امین به ورسره چې دی نو ګرځېدو ولو شاء الله او که الله تعالی غوښتلی مقتتل الذین نو جنګونه به نه وی کړي هغه کسانو من بعدهم چې وروستو د دیو نو من بعد ما جاءتهم البینات چې راغلو هغوی ته ښکاره دلیلونه نو دې خلکو به جنګونه نه وی کړي ولکن اختلفو لیکن اختلاف وکړو دیو فمنهم نو ځینې د دیونو نه من هغه دی آمنه چې ایمان یې راوړو ومنهم او بعضې د دیو نه من هغه دی کفره چې کفر یې وکړو دا ته ما مخکې وویله چې انبیاو واضح دلایل چې دی نو هغه راوړه
او معجزې چې دی نو هغوی ښکاره کړې نو انسانانو له پکارو چې په هغوی باندې ایمان راوړی وی لیکن داسې ونه شوه اکثر خلک د نیغې لارې نه چې دی نو واوړېدل او یو بل یې چې دی نو قتل کړل او حال دا چې که الله تعالی غوښتلی نو ټول به یې په نیغه لار روان کړل لیکن د الله تعالی د حکمت تقاضه دا وه چې دا عالم نه دی د دنیا نه د اسبابو تحت چې دی نو هغه تړي نو خلکو اختلاف وکړو د الله تعالی حکمت دا دی ښه امتحان دی که نه چې څوک مني او څوک نه مني اختیار یې خلکو له ورکو اراده هم خلکو له ورکړه زور الله تعالی په چا نه کوي پیغمبران په چا زور نه کوي چې شا به منه شا به مسلمان شه که ته زور په چا باندې کې او په زور سړی مسلمان کې نو هغه به څه عقیده یو د هغې به څه مسلماني نو خلکو دا اختیار او دا اراده غلطه استعمال کړه نو اختلافات ځکه شروع شو خلکو یو بل چې دی نو قتل کو پیغمبرانو نه خلک چې دی نو واوړېدل نو چا کوپر اختیار کو چا چې دی نو ایمان راوړو ولو شاء الله که غوښتلی الله تعالی مقتتلو نو جنګونه به نه وی کړي خلکو په یوه نیغه لار روان وي جنګونه به نه وي ولکن الله لیکن الله تعالی یفعلو کوي ما هغه کار یرید چې وغواړي الله تعالی دا کار کوي څوک چاله هدایت ورکوي او څوک چې دی نو ګمراه کوي تلک الرسلو دغه پیغمبران فضلنا غورواله ورکړی دی مونږ بعضهم بعضې د دیو تعالی بعضین په بعضو نورو باندې منهم بعضې د دیونه من هغه څوک دی کلم الله چې خبرې ورسره کړلې الله تعالی ورفع بعضهم درجات اوچت کړی دی بعضې په درجو سره په ډیرو درجو سره واتینا ورکړی مونږه عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم ته البینات ښکاره معجزې وایدناه بروح القدس او مضبوط کړی مونږ د لره په روح پاک سره ولو شاء الله که الله تعالی غوښتی مقتتل الذین نو جنګونه به نه وی کړي هغه کسانو من بعدهم چې وروستو د دیو نه و من بعد وروستو د هغې نه ما جاتهم البیناتو چې راغلي وو هغوی ته ښکاره دلیلونه ولکن اختلفو لیکن اختلاف یې وکړو هغه اراده او هغه اختیار په صحیح ځای کې استعمال نه کو نو په منهم نو بعضې د دیو نه من هغه دي آمنه چې ایمان یې راوړو و منهم او بعضې د دیو نه من هغه دي کفره چې کفر یې وکړو ولو شاء الله که الله تعالی غوښتلی مقتتلو نو جنګونه به یې نه وی کړي ولکن الله لیکن الله تعالی یفعلو کوي ما هغه کار یریدو چې وغواړي وایي جي یو کس تلک الرسول دا پیغمبران ذللنا ورواله ورکړل بعضهم بعض تعالی بعض په بعض نور باندې منهم بعض الذين